پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې صلح د حدیبیې وشوه د هغه نه بعد د مکاتبو مبارکو په واسطه باندې هم دعوتونه د اسلام پاچایانو د عجمو ته شروع کړه. دلته اوس یو خط واقعه ذکر کیږي کسرا او قیصر ته چې د لیږلي دي. حدیث مبارک راځي چې پیغمبر علیه السلام حضرت ابن عباس رضی الله عنه چې پیغمبر علیه السلام خپل خط مبارک کسرا ته د پاریس پاچا ته پرویز ته د عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه په لاس ورکړو او ورته ویلې چې دا عظیم د بحرین ته ورکړه چې هغه د کسرا مستعمره ده هغه به یې ورکړي کسرا ته. دستور دا دی چې مشر سره ملاقات بذات نه کیږي، د وزیرانو په واسطه باندې کیږي. هغه چې خط یې ورته ورکړو هغه ور کسرا ته. د کسرا پاچا چې دا خط وکوت نو بې ادبي یې وکړه، دا خط مبارک یې د پیغمبر علیه السلام وشکه او ټوټې ټوټې یې کړو. حضرت سید ابن مسیب رضی الله تعالی عنه وایي چې کله پیغمبر علیه السلام په دې خبر شو نو پیغمبر علیه السلام ښرا وکړه چې الله تعالی دې د ده ملک دغه چې ټوټې ټوټې کړي. دا پرویز خسرو چې بې ادبي وکړه، خدای پاک د نبی علیه السلام د ښراو په وجه داسې معامله ورسره وکړه. د ده زوی شیروي د ده په ښځه باندې مین شو، په خپله میره باندې. ډېر شهوت پرسته و چې په هغه مین شو، پلار په دې پوه شو چې ما وژني، نو ده د زهرو په بوتل باندې ولیکل الدواء نافع للجماع. دا یې په انوارۍ کې پټ کېږي. زوی جګ شو، پلار یې مړ کړ، او بیا جګ شو ټولو وروڼه یې مړه کړه چې څوک په حکومت کې راسره مشارکت ونه کړي. او څه وخت بعد انوارۍ چې خلاصه کړه، مخکې لکه شرابیانو ده چې ولیده چې الدواء نافع للجماع دی خو و شهوت پرست، هغه بوتل یې په سر پورته کړ چې وایي چې کله د هغه نه پسې دا یې مردار شو. د دې په خاندان کې نر نه شو پاتې، د ده یوه لور بورانه په نامه باندې پاتې شوه. خلکو دا نه غوښته چې د دوی د خاندان حکومت بل چاته نقل شي، نو د ده لورې پاچا مقرره کړه. دا حال چې راغی پیغمبر علیه السلام ته، نو پیغمبر علیه السلام ویلې هغه قوم به هرګز نشي کامیاب چې دوی د خپل سلطنت واګې اختیارات ملک ښځو ته ورکړه. دا به هیڅ وخت کې نشي کامیاب. اوس دلته مهمه مسله د ښځو د قیادت ده. د ښځې سرپرستي امارت دا صحیح ده، جایز ده چې په ملک باندې دا امیره مقرره شي، او که د ښځې امارت د شریعت د نګاه نه ممنوع ده، ناجایز ده. په دې کې د اهل سنت والجماعت تقریبا اجماعي فیصله دا ده چې د ښځو امارت نه ده صحیح. بعضې مستغربه قول په جواز کوي او دوی دپاره شرعي دلایل ویي د جواز، د هغو نه به جواب نقل کوو. اول د ممانعت دلایل چې د ښځو امارت د شریعت د نګاه نه ناجایز ده، اصول د شرع څلور د قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. په څلورو سره دلایلو باندې د ښځو د امامت د جواز ممانعت راغلی، هم په قرآن عظیم شان، هم په احادیثو مبارکه و، هم په اجماع د امت، هم په قیاس باندې. قرآن عظیم شان ته چې وګورو، رب کریم یو ځای کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء. نران حاکمان دي په ښځو باندې بما فضل الله بعضهم علی بعض. کوم خصوصیات چې نر ته خدای پاک ورکړي په ښځه کې هغه نشته. نران امیران دي په ښځو باندې. چا دلته په دا مابین کې جواب کې دا ویلی دي چې دا خو د کور په زندگی کې خبره ده. په کورنۍ زندگی کې د کور خرچه، د کور تصرف، د کور اختیارات دا د میړه په اختیار کې دي. دا خو د ملک په سطح خبره نه ده. نو موږ جواب یې چې د ننې په یو کنکي کور کې د ښځې سرپرستي نشته. د 5-6 نفرو په زندگی کې د ښځې سرپرستي د قرآن معلومیږي چې نشته، نو د ټول ملک په سطح باندې بیا څنګه دې ته سرپرستي ثابته شي؟
چې په کور کې په محدوده زندگی کې خدای پاک اختیارات کورم نر ته ورکړي دي، نو د ټول ملک اختیارات خو په طریقه اولاد نر دپاره دي. نو دوم آیات مبارکه کې راځي وقرن فی بیوتکن، تاسو په خپلو کورو کې اوسیږئ. اگر که خطاب ازواج مطهراتو ته ده خو اعتبار عموم د الفاظو ته ده. د ټولې دنیا ښځو ته حکم دا ده چې دوی به په کورو کې زندگی کوي. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، د ضرورت نه بغیر د باندې وتل منع دي د دې دپاره. او د وخت حاکم ته خو حکم دا ده چې په ټول ملک به سرپرستي کوي ګرځي به، د خلکو د حالاتو نه به ځان خبري، د ضروریاتو نه به ځان خبري، د مشکلاتو نه به ځان خبري، د فتنو ځایو ته به ځان رسي. حتی د شپې غږ شو په مدینه منوره کې، موږ تاسې نه ویلې هیبتناک چې تر څو صحابه راجمع کېده نبي علیه السلام په لوڅ آس یغ ځای ته بیا ځان رسولی و چې بیرته راغی خلکو ته یې تسلي ورکوله لم تراعو لم تراعو. امیر خو به په کور کې نه یې پټ، امیر خو به په یو ځای کې نه یې محدود، اخو به ګرځي په ملک باندې ذمهوار ده. او ښځو ته حکم دا ده چې ته به د کور نه د باندې نه وځې، چې د ټول ملک ذمهواري ور د غاړې او دا یې نن په کور کې د ملک په حالاتو خبرېږي، ذمهواري به څنګه ادا کړي؟ نو د قرآن عظیم شان نه هم معلومیږي چې د ښځو امارت نه نسی. د احادیثو مبارکو نه هم ثابته ده چې د ښځو امارت نه ده ثابت. یو دغه حدیث مبارک ده چې پیغمبر علیه السلام هرگز به کامیاب نشي هغه قوم چې دوی د خپل ملک اختیارات د سلطنت ښځو ته ورکړي. خو په دغه حدیث باندې څوک اعتراض کوي. یو بعضې بدبختان دا ویایي چې العیاذ بالله دا حدیث موضوعي ده. دا د جنگ جمل په واقعه کې چې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها او د حضرت علی کرم الله وجهه په منځ کې مشاجره راتله، نو یو چا دغه حدیث موضوعي د ښځو د امارات د نه صحیحت په باب ویلی ده، چې د حضرت عایشې قیادت نشي صحیح، د دغه د نه صحت لپاره د حدیث موضوعي ویلی ده. یو اعتراض یې داسې کړی، موږ دغه جرأت په دغه خبره چې د حدیث موضوعي د هغه څوک کوي چې څوک د دین نه خبره یي، د الله او د رسول عظمت یې هغه په زړه کې نه وي. ولې دا حدیث په بخاري شریف کې هم څو ځایه راغلی، ترمذي هم رانقل کړی، ابن ماجه هم رانقل کړی، مستدرک د حاکم هم رانقل کړی. په یوه کې هم ضعف د سند هم نه د ذکر شوی، صحت خو څه کوي، د ضعف خبره نشته چې ټولو کتابو په صحیح سند رانقل کړی. په داسې حدیث باندې دا جرأت کول چې دا حدیث موضوعي ده او بیا ویلی هغه چا ده چې هغه هم په نظر کې شریک و د حضرت المؤمنین سره، مخالف هم نه و. که مخالف ویلی وای د موضوعیت په څه توهم کېده، اخو ووایم حضرت ابوبکر چې د دې د رایه ملګری و. دوم اعتراض څوک په دغه حدیث مبارک باندې دا کوي چې دلته حدیث مبارک نه ده صحیح، ولې العیاذ بالله بیا خو تکذیب د حدیث راځي. حدیث کې راځي چې هغه قوم بالکل کامیاب کېدی نشي چې ښځې امیر یي. موږ بالمشاهده وینو د ملکونو سرپرستي ښځې کوي، ملک هم ښه کامیابي. روسیه کې کتراین په نامه باندې غټه وزیر اعظمه تېره شوې ده، ډېر قوي مضبوط حکومت و. هایلند کې هلیانا او جولیانا په نامه باندې وزیران تېرې شوي دي. برطانیه کې ویکټوریا په نامه باندې تېره شوې ده. انډیا کې مسز اندرګاندي په نامه باندې تېره شوې ده. په مصر کې شجرة الدر په نامه باندې تېره شوې ده. او اوس بلبلې خو څه کوي چې دا اوس نږدې وختو کې موږ تاسې لیدلي دي، دا تېرې شوي دي، حکومتونه یې چلولي. او حدیث کې چې راځي چې لا یفلحو، دا خو تکذیب راځي. موږ جواب کوو چې دغه خلک چې دا اعتراض کوي په اصطلاح د شریعت خبر نه دي. فلاح د دنیا کامیابي ته ویل کېږي که د دنیا او د آخرت مجموعي کامیابي ته؟ اولئک هم المفلحون څوک دي چې جنت ته برابر شي او که جهنم ته برابر شي؟ بیا خو تکذیب د قرآن هم راځي. رب کریم به انه لا یفلح الکافرون. په دنیا کې کافران هغه د په څومره ابر قدرتونه لري. قرآن وایي چې لا یفلحو کنه کومه فلاح مراد ده، خو د آخرت فلاح مراد ده. دغه ښځو چې حکومتونه کړی چیرې بشارت راغلی چې دا خلک په جنت کې کامیاب دي؟ بلکې دنیایي حکومتو ته چې نظر وکم، د دغو ټولو ښځو په نسواني قیادتو کې فتنې راغلي دي. اکثرو ښځو انجام مرګ ګرځېدلی دی چې په خپل قیادت کې وژل شوي دي. دوم دلیل
موږ حدیث ذکر شو. اول حدیث هم دا ذکر کړو چې په دا حدیث معلومه ده چې د ښځو امارت نه ده ثابت. دوم حدیث مبارک راځي ترمذي شریف دوم طرف کې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاؤکم وامورکم شورا بینکم فظهر الارض خیر لكم من بطنها واذا كان امراؤكم شراركم واغنياؤكم بخلاؤكم واموركم الى نسائكم فبطن الارض خیر لكم من ظهره. نبی علیہ السلام چې کله د تاسې امیران غوره خلک وي، غنیان مو سخیان وي، کارونه مو په مشوره وي، بیا ژوند درته بهتره ده. په مخ د زندگی د مځکې کې زندگی بهتره ده تر مرګ نه. خو که کله مو امیران شرار شوه، غنیان مو بخیلان شوه او واکدارې مو ښځې شوې، امور مو ښځو ته وسپارل شوه، نو بیا مرګ درته بهتره ده. بطن الارض بهتره ده تر مخکې مځکې نه. یوه سریه دریم حدیث نبی علیه السلام چیرې د مجاهدین ولیږل د کفارو سره چې کله مجاهدین بیرته راغله فاتح، بیا مجاهدینو دا قصه ورته وکړه چې د هغه دښمن د لوري مشره ښځه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلې هلکت الرجال حین اطاعت النساء. خلک هلته برباد دي چې د ښځو اطاعت شروع کړه. ښځه چې امیره شوه بس لاړ خلک برباد دي. د دغو احادیثو مبارکو نه چې د ښځې قیادت دا نه ده جایز. دریم اجماع د امت. ابن حزم د خپل وخت د علماو اجماع را نقل کوي اتفقوا ان الامامة لا تجوز لامرأة. امام بغوی د شپږمې صدۍ لوی مفسر عالم هغه وی اتفقوا على ان المرأة لا تصلح ان تكون اماما. ټول علما په دې متفق دي چې ښځه امام نشي جوړېدی. امام قرطبي چې لوی مفسر د وخت مشهور عالم ده هغه وی واجمعوا على ان المرأة لا يجوز ان تكون اماما. ټول علما په دغه اجماع ده چې ښځه امام نشي جوړېدی. امام الحرمین علامه جوینی وی واجمعوا ان المرأة لا يجوز ان تكون اماما. ټول وخت علماو په دې اجماع ده چې ښځه امام نشي جوړېدی. دغسې د هر وخت علماو د وخت اجماع را نقل کړي دي په دې باندې چې ښځه د وخت امام نشي جوړېدی. او قیاس هم دا وی چې د دې امامت نه ده صحیح، ځکه په یو مسجد کې په لمانځه کې د ښځو امامت نه ده صحیح. مخکې خو د آیات نه کورنۍ زندگی خبره وه. امامت صغرا چې د لمانځه ده دا یې نه ده جایز، نو امامت کبرا چې د ټول ملک ده هغه یې څنګه جایز شي. دوم ښځې سفر ګوښی بغیر د محرم نه ده جایز، دومره ضعیفه ده نو امامت یې څنګه جایز شي. دریم ښځه خپله دومره کمزورې ده چې خپله نفقه یې په بل ده، ټول عمر د دې نفقه چې واده نه په پلار ده چې واده شي په میړه باندې ده چې د خپلې نفقې نه عاجزه ده، د ملک د اخراجاتو سرپرستی به بیا دا څنګه وکړي. نو قرآن، حدیث، اجماع، قیاس څلور سره په دې باندې دي چې د ښځو امامت دا ناجایز ده. لیکن بل طرف ته بعضې مستغربین هغه علما چې د کفارو نه متاثره شوي دي دوی د ښځو د امارت د صحت لپاره شرعي دلایل بیایي. کفار څه کوو؟ دا چې په نامه ملایان دي، دا سیاسي ملایان د کفارو د ښځو د قیادت د جواز په باب کې دلایل ویي. دغو نه اوس جوابونه وکړو. یو دوی دلیل ویایي چې د ښځې امامت، امارت، سلطنت جائز ده، ولې د جنگ جمل په واقعه کې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د ډلې امیره څوک وه؟ حضرت ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها وه، او صحابه یې په څنګ کې وو، تابعین یې په څنګ کې وو، خو امامت جایز ده. موږ جواب کوو د حضرت عایشې واقعه باندې تمسک دا خو خلاف البداهت خبره ده. حضرت عایشه امیره وه که د امارت لپاره ولاړه وه، خو نه امیره وه نه د امارت تقاضا یې درلوده. پیښه دا وه ازواج مطهرات تللې وې حج ته، هلته غمجنه واقعه د شهادت د حضرت عثمان ذینورین پیښه شوه. هلته په صحابو کې اختلاف دستی جوړ شو. بعضې صحابه وویلې چې د حضرت عثمان ذینورین د قصاص اقدام د زر په زره وشي، قاتلین د قصاص شي. د حضرت علي صاحب نه دغه مطالبه وه. حضرت علي صاحب په دغه کې ځان کوه
یغه شرعي دلایلو ته کته یو د ما امارت مسلم شي چې واره خو ټول ملک خلک بیعت را سره وکړي. دوم چې په یو چا شخصي ګوته کېښودی شي چې پلانکي قتل کړی، شاهد په تیر شي خو بیا به قصاص اخیستل کېږي. دا خو د مظاهرې حال و. ټول اهل مظاهره سړی معلوم نه، مشخص سړي باندې دعوا نه، څوک وژنې، جنجال جوړ شو. دلته بعضې صحابه و. ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها ته یو تجویز ورکړو چې د فتنې دور راغی، صحابه په خپل منځ کې مختلف دی، د تاسې شرافت مسلم د ټول طرفونه په تاسې ښه اعتماد لري، که ته په دغه صلح کې مداخله وکړې، جوړه یې وکړې. یو وار یې دا ترغیب ورکړو. بیا دا را روانېده مدینې منورې ته. بیا یې ورته وویله چې نه، چې اول بصرې ته لاړه شي، د بصرې خلک هم د ځان سره ملګري کې مرکه چې غټه شي وزني شي، نو ملګري به ډېرې د سره د ډېرو خلکو سوال به ذاتي ومنل شي. دا په دغه نیت لاړه، بصرې خلکو ته یې دعوت شروع کړ. بصره کې یو څوک ورته یې څنګه راغلی یې، امارت غواړې؟ دا ورته چې نه یا بنیه الصلح، د زوی که د صلح په نیت راغلی یم، امارت نه غواړم، د امارت پر شوق نه یم راغلی. خو بعضې مفسدینو منافقینو دا کار وکړو. هغه ډله دې را روانه کړه چې مرکه غټه ورولي، حضرت علي کرم الله وجهه ته سوال قبول کړي چې د حضرت عثمان د قاتلینو نه قصاص واخلي، دا فتنه ورکه شي. هلته په مابین کې شیطانانو حضرت علي صاحب جانب ته دا وویله چې په تاسې حمله کوي. دغه جنګ شروع کړ. یو غټه واقعه غمجنه په مابین کې پېښه شوه. د دغې وجې نه حضرت عایشې به چې دا قصه یاده کړه، دومره به یې وژړل چې دا پلو مبارک هغه پړونه یې ټیکری به ټول په اوښکو لوند شو. ویلې به کاشکې چې زه په دغه واقعه کې شریکه نه وای، ما څه غوښته دي دغه صلح نه چې د ما د وجې نه په دومره غټه فتنه کې خلک واقع شو. نه امارت و، نه د امارت تقاضا وه، نه جنگ په امارت و. دوم دا مستغربین دلیل نیسي په امارت د بلقیس باندې. د حضرت سلیمان علی نبینا علیه الصلاة والسلام په وخت کې بلقیس چې ځان ته حکومت و، قرآن کې د هغې خبره راغلې ده، بې ایمان راوړ په حضرت سلیمان علی نبینا علیه السلام باندې. نو دی ویي چې بیا حضرت سلیمان علیه السلام دا بیرته د خپلې علاقې امیره مقرره کړه. سلیمان علیه الصلاة والسلام د سبا د علاقې بیرته دا امیره مقرره کړه. موږ دوه جواب کوو. اول جواب ده، په قرآن عظیم شان کې صرف دومره ثابته ده چې دی ایمان راوړ، تسلیم شوه. دا دوه واري د امارت خبره قرآن کې شته. دوم که بیا بالفرض کوي هم، نو اشرف علي تانوي صاحب وایي شرائع من قبلنا د موږ دپاره هلته حجت دي چې د موږ په شریعت کې د هغې خبرې تردید نه وي راغلی. دلته هغه د صریح نبي علیه السلام یې لم یفلح قوم ولو امرهم الى امرأة کنه، د ښځې د امارت خو رسول الله صریحي تردید کړی. نو که جایز و په مخکینیو شرایعو کې به جایز و، خو موږ په شریعت کې خو ممانعت راغلی. دریم دغه خلک کله د حضرت اشرف علي تانوي صاحب په یو فتوا باندې دلیل نیسي چې هغه فتوا د جواز ورکړي. د حضرت اشرف علي تانوي صاحب نه د جمهوري حکومت په باب کې د ښځې د قیادت په باب کې پوښتنه شوې، ده ورته ویلي دي چې دا جایز ده. اوس معترض دومره اجمال باندې دلیل خلق غلطوي. موږ جواب دا کوو چې اشرف علي تانوي صاحب مخکې رایه موږ ویلې احکام القرآن کې چې دوی ویلي دي چې شرایع من قبلنا، هلته موږ ته حجت دي چې موږ په شریعت کې تردید نه وي. د ښځو په قیادت رسول الله تردید کړی. د فتوا چی شوه؟ د جواز که نه جواز؟ اما هغه کوم قول چې ده کړی په یو داسې خصوصي صورت کې شوی. چا داسې پوښتنه کړې که یو داسې جمهوري نظام وي چې هغه وزیر اعظم حیث یو مشیر لري، د رکن د شورا لري، د امیر حیثیت نه لري، نو په یو صورت کې د ښځې سرپرستي څنګه د ده ورته ویلې جایز ده، ځکه ښځه اهل شورا ده، مشوره تر اخیستی شي. جمهوري نظامونه چې پارلماني نظامونه ورته ویل کېږي، پخوا چې اول جوړ شوي وو هلته داسې قیسیت و چې اختیار د وزیر اعظم نه و، هغه د یو رکن د یو مشر په حیثیت باندې و. نو په هغه وخت کې د یو داسې
فتوا جواز ورکوي. اما اوس چې کوم جمهوري نظامونه پارلماني نظامونه دي، په دغه پارلماني نظامو کې وزیر اعظم د یو مستقل امیر حیثیت لري که نه لري؟ دا خو امیر شو، دا خو رکن او مشیر نه ده چې د یو مشیر حیثیت لري. دې چې فتوا ورکړې دم هغه د مشیر په صورت کې. څلورم، کله دغه خلک د بحر رایق ملا په فتوا باندې تمسک نیسي چې هغه وی چې د ښځو سلطنت جایز ده، لکه شجرة الدر چې د مصر ګورنره او امیره تېره شوې ده، د وخت پاچا مینځه وه خو بیا وروسته امیره شوه. نو موږ جواب کوو چې د هغه مطلب بل ده. یو تنفیذ د حکومت ده، یو جواز ده، په دغه کې فرق ده. د غلام امارت جایز ده، اتفاقي جایز ده، خو که غلام په زور باندې بدماشان د ځان سره ملګري کړو، په زور حکومت وینیو، بیا فیصلې د شریعت په چوکاټ کې کولې، فیصلې بیا نافذې دي که نه دي؟ بیا اطاعت په خلکو کې په شرعي امورو کې په واجب ده که نه ده؟ ښځم که د زور د لارې نه، د کودتا د لارې نه، د ناجایزې لارې نه سلطنت ته یې ځان ورسوه، بیا یې چې کومه فیصله د شریعت په چوکاټ کې کړه، بحر رایق دا ویلي هغه فیصله یې نافظه ده. دا نه معنی چې حکومت جایز ده، حکومت خو نه ده جایز، لیکن که حکومت ته په زور ورسېده، په ناجایزه طریقه ورسېده، خو بیا یې د سلطنت په وخت کې د شرع موافق کوم تنفیذ د حکم کو، هغه حکم یې نافظ ده. دغه ځان خبره ده. به هر تقدیر د ښځو امارت دا په شریعت کې د قرآن، حدیث، اجماع، قیاس د ټولو خلاف ده، ناجایز ده. یو د زور خبره ده، زور خو د تغلب خبره، هغه خو غلامان هم هغه د غالبان کېږي، فساق هم غالبان کېږي، فجار هم غالبان کېږي، کفار هم غالبان کېږي. خو شرعي لحاظ باندې د ښځو قیادت دا شرعا ناجایز ده. نن سبا په اسلامي ملکو کې چې د ښځو رهبري راځي، هغه خو د اسلام په چوکاټ کې نه راځي، د عام انتخاباتو په چوکاټ کې راځي. عام انتخابات خو په شریعت کې شته نه. فساق ډېر دی که په صلحه ډېر دي؟ عام انتخاباتو کې به ووټ د چا ډېر وي؟ خو د فساقو به ډېر وي. په سلو کې یو صالح ده، نن وي فاسق دی، نن وي فاسق ته ووټ ورکوي، یو صالح ته ووټ ورکوي، نو څوک به کامیابېږي؟ خو فاسق به کامیابېږي. ځکه حضرت عمر صاحب 6 نفره شورا مقرره کړه د امارت د انتخاب لپاره. شرعي لحاظ باندې تعیین د امیر چې کوي، هغه اهل حل والعقد، یعنی هغه څوک چې د اجماع، د قانون، د قیاس صلاحیت یې پکې، د استنباط صلاحیت یې پکې، علم یې، تقوا یې پکې، په جواز او په نه جواز باندې پوهېږي، هغه د انتخاب د امیر کړی شي. عام خلکو پښتانه دا وروسته روایت کې چې نبی علیه السلام د تبوک د غزوې نه راګرځېدو، موږ استقبال ته ورووتو، نو استقبالیه د مجاهدینو، د حاجیانو، د علماو، د نیکو خلکو جایز ده چې فخر و زینت و شیان نه یې پکې. نو د ښځو حکومت هم بس، د ما خبره هم بس.